سبا د مرګري اوس د عمران خان صاحب د تقریرونو خبرې کولې عمران خان صاحب د امپورټډ حکومت خبره کوي ما ته د 2018 الیکشن را یادېږي ځکه چې دغه امپورټډ مو دغه بارود مو دا میډ نایټ جیکالز وو دیو د دې قوم او د تحریک انصاف په زمون په حقوقو باندې ډاکه واله د تورې شپې او د عمران خان صاحب په سترګو کې هم خاورې ورتلې د دې قوم په سترګو کې هم خاورې ورتلې نو زه یم چې امپورټډ خلک هغه خلک دی کم چې په 2018 کې راغلی دی او په دې پارټۍ په وسایلو زموږ ستاسو د قوم په وسایلو قبضه کړله چې عمران خان صاحب کله د غلو خبره کوي ما ته دلته غله را یادېږي د غلو خو څه کمی نشته نن تاسو په دې خپله پارټۍ کې وګورئ دلته یو ملګری دی نوم یې نه اخلمه ځکه چې د هغه نوم هم عمران دی او د عمران خان صاحب هغه نوم یې پرې شرمولی دی ما ته دې ملګري وویل ویل هغه په تا پسې پوسټونه کوي ویل چې موږ ورته څه جواب ورکړو مال خیر دی دغه له تاسو جواب مه ورکوئ دا چې مالکم خان ورته وایي چې دغه اپا نو هغه هم زه ډېر ښه پېژنمه هغه ووټ پي ټي آی له نه دی ورکړی کله عمران خان صاحب د میر جعفر او میر ساجد خبره کوي نو ما ته د خپلې معاشرې هغه میر جعفر او میر ساجد را یادېږي کوم چې دلته ما تا ته وایم چې ورانم ده په خپلو کې هم جوړ نشته ایم این اے ایم پي اے د یو بل سره مخالفت دی د ابتدا نه شروع کړی ده یو د ایم پي اے ګروپ دی بل د ایم این اے ګروپ دی دغه خو د ایم پي اے صاحب د ایم این اے خپل هم دی بیا ورځي هغه د ایم این اے په د ایم پي اے په خپلو کې کښېني او تقریرونه کوي څوک وړې راوړې کوي څوک څه کوي څوک څه کوي زه یم چې میر جعفر او میر صادق خو هغه د دې خاورو کې چې را کم دي د دې نه غټ میر جعفر او میر صادق په تاریخ کې نه راغلي عمران خان صاحب وایي چې ضمیر فروش او دا کم خلک چې دی دا د ضمیرونو سوداګر دي د ضمیر فروش هم دلته ناست دي د ضمیرونو سوداګر هم دلته ناست دي دې ټول قوم ته دا په ډاګه کول غواړي ځکه چې هغلته چې یوه خېټه ډوډۍ پې څوک وخوري نو بیا د هغه ځکې نه رواني هلته وایي بیا صاحب دې فلاني له ټکټ ورکړه دې فلاني له ټکټ ورکړه دا خو په یوه خېټه ډوډۍ باندې خرڅېږي الحمدلله ما شپږ کاله د عمران خان سره محنت کړی په دې پي ټي آی کې کم خلک چې وایي ما ځینې وایي ما د عمران خان سره شپږ کاله په تحریک انصاف کې تېر کړي دي راشه زه به د هغه پاسپورټ وګورم په دې کې د 30 کاله په دوبۍ کې تېر کړي دي او 3 کاله د دې خپل کور کې تېر کړي دي اکثر به دا خبره کوله ما دا مصدقه خبره ده چې کله د دې بلدیاتي ټکټ خبره کېده زمونږ د ایم پي اے صاحب هلته زما کردار کشي کړې ده په ما پسې خبرې کړې دي ویل هغه په 10 بجې باندې راپاڅي هغه به راپاڅي څوک څوک پېژني نه زه به موله محنت کوم خبرې کوې بېله زه بې ذمهوار نه یم زه ورته دا ویم چې په 10 بجې خو به هغه سړی پاڅي څوک چې لاړ شي په سعودي کې 10 کاله پاسپان باندې خوب وکړي او 10 کاله پس په پردي ټکټ باندې کور ته راشي الحمدلله زه سپایي یم زه تعلیم یافته یم چا چې سکول ویلی سبق یې ویلی 14 کاله خو ما سبق ویلی دی سهار وختي پاڅي هغه سکول ته په ټیم باندې رسي د هغه یو د ټیم ټیبل زندګي بیا زما پیشه وکالت دی د وکالت دویم نوم خدمت دی او هغې دپاره چې ته په ټیم باندې نه ځې تاله نه څوک کیس درکوي نو دا د دیو هغه خبرې دي چې دیو په زموږ کردار کشي کوله نو انشاءالله زه ورته دا چیلنج ورکوم چې نه را تا خو په پلار په نیکه باندې چترې ډسټرکټ کونسل یو سیټ نه وګټلی ما 26 کاله محنت وکړو په هغې کې ته په تیاره کې رالې دلته دې سیټ وګاټو نن ویې دا ما ګټلی دی زه تا ته چیلنج در کوم ستا د ایم این اے ته مو څه چیلنج در کوم دا پارټي به تشاته کړو راځئ چې راپاڅو زما څه په آزاد حیثیت الیکشن وکړئ که تاسو زما نه وګټله تاسو زما نه زیات وټ واخیستو زه به د سیاست نه مې استعفا ورکړم زه به دا میدان هم پرېږدم زه به د ملکان په سر باندې ښکته شم او که نه کلګانو راځئ چې الیکشن وکړو یا به دا کډه په سر کوي یا به په سر کم خو انشاءالله دا زما 100% یقین دی چې دیو به کډې په سرئ او د دیو کډې هسې هم ګل شوي دي انشاءالله چې کله هغه وخت راشي چې دا سابقه شي او د سابقې دا لفظ ورسه ولګي زه به تاسو ته بیا ویم چې نن تاسو دې عوامو له راشئ زمونږ خو الحمدلله
ستاسو دومره وسایلو موږ مقابله وکړه ستاسو د نومه مقابله وکړه خو زه دې خلکو ته وایم چې نوره دا غلامي مه قبلوئ غلامان خو اصل کې تاسو دیو غلامان کړئ غلامان خو موږ په هغه وخت کې شو چې کله په 2018 کې د یو ځګي او د بل نه خلک راوستی شو دا خو هغه زاړه خره دي په دیو باندې کاتې بدلې دي که نن دیو د عمران خان سره بېوفایي وکړه نو دیو ټول عمر هم بېوفایانې کړي دیو د قائد اعظم محمد علي جناح د وخت نه راواله تاسو د دې ملک تاریخ وګورئ چې کله نه قائد اعظم محمد علي جناح تحریک شروع کړو دا خبره ما مخکې هم کړې وه دا زه بیا هم کومه که څوک راته شوکاز راکوي که څوک هر څه کولی شي که څوک مې خر د لاړې اړولی شي که څوک مې وجلی شي لاس یې ازاد توی تیره او چې څه کولی شي هغه دې وکړي چې څه حقه خبره وي انشاءالله هغه به دلته هم کوم هغه به بیا هم کومه دا خبره ما مخکې هم کړې وه چې کله قائد اعظم محمد علي جناح دا تحریک کې پاکستان چلاوو هغه پورې موږ خلکو خندا کوله د قائد اعظم محمد علي جناح څخه تعلیم یافته خلک ودرېدلی وو نوجوان خلک ورسه ودرېدلی وو محب وطن خلک ورسه ودرېدلی وو چې کله سردارانو وډېرګانو چودریانو کارخانهدارو دې خلکو ته پته ولګېده دیو راله د قائد اعظم محمد علي جناح په قافله کې شامل شو قائد اعظم محمد علي جناح دا اسلامي فلاحي ریاست جوړول غوښتل دا د مدینې منورې ریاست جوړول غوښتل هغه خلکو د قائد اعظم محمد علي جناح کوم مقصد چې ورته ته نقصان ورساو بیا د هغې نه پس دیو چې کله ذوالفقار علي بټو دا تحریک شروع کړو دا خلک بیا راله د بټو صرف په قافله کې شامل شو بټو صرف مساواتي نظام غوښتو د جاګیردار د وډیرا د کارخانهدار په مساواتي نظام کې ځای نشته دا خلک راله هلته بیا کرسۍ قبضه کړي د پیپل پارټۍ په شکل کې مسلط شو د هغې نه وروسته بیا چې کله نواز شریف راغی دا د مسلم لیگ په کشتو کې ناست و دا خو هغه مګې دي خلک وایي د عمران خان صاحب پر هغه نورو مګو خبره کوله زه عمران خان صاحب ته دا ویم چې هغه مګو تا ته هېڅ نقصان نه دی رسولی کومې درې مګې چې به تا یادولې ستا ته نقصان هغه مګو رسولی کومې چې ستا په کښتۍ کې سورې وې کومو چې ستا په کښتو کې دنګ نه سورې وکړو کومو چې ستا کښتۍ په خپله باندې ډوبه کړه نو انشاءالله چې دا وړې مګې دا لویې مګې که په علاقې لیول باندې دي که په قومي لیول باندې دي که په صوبایي لیول باندې دي انشاءالله دا مونږ پېژنو دا به مونږ بیا هم دې قوم ته په ډاګه کوو او اخرنۍ خبره یې وکړومه وخت چونکې مختصر دی چې دا کم الیکشن خبرې کېږي انشاءالله عبدالله شاه صاحب خپل نمبر کړی مونږ ورته خپل غیرت ښودلی که دا ځلې په میرټ باندې فیصله ونه کړه زه ورته د دې سټیج نه دا اعلان کوم چې انشاءالله دا ځل به قومي الیکشن هم په ازاد حیثیت کوم صوبایي به هم کوم او انشاءالله ثابتوم به درته دا بیشترې به درته انشاءالله کوم الحمدلله خدمت زمونږ خاندان هم کړی موږ هم شکر دی شپږ کاله به یو تحریک انصاف کې تېر کړي دي ما په مستقلو بنیادونو باندې یو پروګرام جوړ کړی ما چې 97 الیکشن کړی د هغې نه وروسته د چا شناختي کارت د چا پاسپورټ د چا ډومیسایل شریف خان لالا ګواه دی ما بیا دفتر یې کلاو کړي دي هغې کې به ملګري ناست وو هغوی به خدمت کاوه اوس دا نن سبا تاسو خپل تحریک انصاف وګورئ نن ستاسو په دې لال قلعه تحصیل کې ستاسو د تحریک انصاف دفتر هم نشته زمونږ ډي به ویلو چې زه به دلته دفتر کولاومه په هغې کې به زه پبلک ډے ورکومه تاسو هغه دفتر شا کې لیدلی که هغه پبلک ډے هم پکې لیدلی نن تاسو ما ته ووایئ خو نشته په حقیقت کې انشاءالله چې موږ کې عزم شته په موږ کې حوصله شته په موږ کې پښتون شته په موږ کې غیرت هم شته موږ په سمه خبره هم پوهېږو موږ په خرابه خبره هم پوهېږو که چا خبره کوله انشاءالله په څوک به جواب ورکوو که چا ډانګي خبره کوله په ډانګي به ولې جواب ورکوم که چا ټوپک خبره کوله انشاءالله په ټوپک به ولې جواب ورکوم دیو زما د شرافت نه غلطه پیدا اخیستې ده دیو زما کردار کشي کړ ده خو د میدان قومه دا پیغام به زه ارزګي ته رسوم بې غیرته قوم به نه جوړېږئ نر قوم به جوړېږئ نور به په تور خامار باندې نه خرڅېږئ